ګرانو کتونکو د یوې ډېرې بوږنېدونکې پیښې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې بېګا د شپې اته نیمې بجې درې ځوانان هغه په ډېر بې دردۍ سره د تورنزو په مقام باندې وژلي شوي دي. په دغه کې یوه جنازه دې وخت کې د سجاد هغه ادا کېدونکي د 11 بجې بس لږه شیبه پاتې ده چې موږ ریکارډینګ کوو. دغه خلک چې راغلي د دغه سجاد په دغه مرګ باندې ډېر زیات غمګین دي. د دې نه وړاندې چې کوم دی نو عدنان هغه په مرغوز کې خور ته وسپارلی شو. د هغې نه مخکې د شاعر عبدالخالق بادل فرزند چې کوم دی نو 11 بجې په تنګي کې خور ته سپارلی شوي دي. لږ پسې منظر به ورته دغې بیانو دا نننۍ اوس چې کومه جنازه ده د 7 خویندو یوازنی ورور د 7 خویندو یو ورور د 7 خویندو ملا یې ماته کړله دغه ظالمانو. تر دې وخته پورې پولیس چې کوم دی نو د نامعلومه کسانو په ضد باندې FIR درج کړی دی. د پولیس په ولقه کې دې وخت کې څه سونه ده چې دوی سره دغه ټیم کې سونه وه، یو سره 50,000 روپۍ وې د هغوی د وینا مطابق، بل سره 75,000 روپۍ وې، بل سره 2,25,000 روپۍ وې. خو دلته کې چې موږ د ځایي خلکو سره خبره اترې وکړې نو دوی وایي چې په دغه ګاډي کې د 20 نه 25 لاک پورې پیسې پرتې وي. پولیس وایي چې دوی به د زرګرۍ کار کوو دغه درې واړو، خو دوی چې کوم په بارګین کې جګړه کړې ده نو دا بارګین دا معلوم بارګین دی، دا څه پټ بارګین نه دی. په دغه بارګین کې دوی جګړه کړې ده، په دغه کې بیا یو کس ایثار کړی دی او هغه کوم چې ایثار کړی دی هغې په دې لاس ویشتی دی. نو د هغې نه پس چې کوم دی د هغه په ذریعه باندې د نورو ملګرو ته یې کال کړی چې تاسو چېرته کې، زه د هغوی نه روتښتېدلم، ماته ایثار شئ، زه درځم. دوی ورته په دغه خټ بازار تورنزو کې ایثار شوي دي، د ګاډي نه چې راکوز شوي دي، نو دی یې میشتې دي او 2 نور یې میشتې دي. قتل معلوم دی، پټ نه دی. نن سبا کې معلوم کسانو چې د پیسو لاندې باندې د چا سره لانجه د پیسو وه، څه د بل څه نه وه، نو هغه کسان خو مخې ته راشي. خو سوال دا دی چې دغه ظالمانو دا سوچ نه کوو چې ته د 7 خویندو یو ورور ولې نو دغه 7 خویندو سهاره وه. دا ورور چې کوم دی نو 2 پیرې سعودي عرب ته تللی مزدورۍ له، بل څه میاشت یوه نیمه وړاندې ډېر په دوم دام سره د ده واده شو، خوشحالي راغلی وه، یکدم پې یو ډېر عجیبه شان تندر را پرېوته. دا ډېر غټ غم دی، دا نه یوازې دغه کور غم دی بلکې د جنازه کې چې دا کم خلک شریک دي ډېر به خبري او ډېر به زما د خولې نه خبرېږي چې دا د 7 خویندو یو ورور و، په هغې خلکو به څه تېرېږي. نو ډېر یو عجیبه شانتې خبره ده چې پولیس دې وخته پورې د نامعلومه کسانو په ضد باندې FIR درج کړی دی. خو مهمه خبره قاتل ته وایم چې CCTV فوټیج دې ترلاسه شوی، تا چې ډز کوو نو هغه دې په شیشه کې ویني، نو تا چې په کوم سوچ باندې کوو چې یاره زه به دوی د شپې به یو دا خبره به پټه پاتې شي، نو خبره پټه نه ده، خبره معلوم ده. ګرانو کتونکو زیاتره بارګینونو کې داسې لانجې دي. یو بل اړخ هم په دې موقع باندې تاسو به زما دا پروګرام ګورئ، زمونږ په دې علاقه کې د آیس کاروبار دا 90% ته ورسېده. زیاتره بارګینونه چې کوم دی نو په دغه کاروبار کې خوم ککړ دي او په دې باندې زیاتره لانجې چې کوم دی نو مخې ته راځي. د دې به هر اړخیز وضاحت چې کوم دی معلومات چې کوم دی هغه به تاسو ته درکوو. هغه خاصې یو واقعه وه وشوله، یو درد و علاقې ته میلو شو. دې وخت کې په جلخر علاقه کې څه تېرېږي ځکه چې دې خلکو سره دې الک سره به د جلخر د خلکو تعلقات کور واده وشو او بیا دغه 7 خویندې چې کوم دی نو دغه خاندان ورسره چې کوم دی نو په بیرګړی کې د دوی یو ډېر غټ خاندان دی، هغه خاندان ورسره چې کوم دی په دې سټیشن کې دې وخت کې جنازه ادا کیږي. نو په دې ځنګل کې د آگ شانتې دا خبر خور شو چې سجاد د 7 خویندو ورور هم دغه ظالمانو ویشته دی. نو په دغې باندې هم خبرې اترې کوو. دې کې پولیس چې کوم دی نو دې وخته پورې د نامعلومو، خو زه پولیس ته دا وایم چې کسان معلوم دي، دا پټ نه دي په کوم بارګین کې چې دوی ایثار کړی دی، په کوم بارګین کې چې دوی د پیسو لین دین و، په کوم بارګین والا چې د پیسې وي د چا په ذریعه چې دغه ځای ته دوی راوستی شو، یا دغه سړی د عدنان چې کوم دی د دې په لاس یې لاول ویشتی دی ښه، او بیا د هغه په ذریعه چې کوم دی نو دې ځای ته تورنزو خټ ته رارسي او بیا چې کوم دی نو دا 2 کسه ولي. خو دې کې چې کوم دی پولیس کومه خبره کوي چې دوی د زرګرۍ کاروبار کوو، بس صحیح ده. په اندرشیر کې دا جګړه شوې ده او که نه دا په یو بل بارګین کې شوې ده. په دې 2 ځای کې چې کوم دی نو د دوی لاندې باندې راغلي، بیا د شپې راغلي دي. CCTV فوټیج هم میلو دی، ډېر زر ده چې په منظریام باندې راشي چې دغه ټیم کې به د دوی د اړه دومره نه خوږېده چې ته دا 2 ځوانان 3 ځوانان ولي، هغه 2 ماشومان چې د عدنان هغه پاتې شوي ورسره چې کوم دی نو د دوی 7 خویندو
دوی به چا نه تپوس کوي د پلار یې خو هم د ملا تیر مات شو پلار یې ټول عمر چې کوم دی نوکري وکړه په وابډه کې ملازم و انعام نامه وه او دغه یو زوی او د دې زوی نه ډېر زیات امیدونه وو واده چې کوو نو ډېر په دوم دام سره دغه واده را جوړ کړو ډېرې خوشحالۍ وي او هغه خوشحالۍ زه محسوسوم په دې چې زما د نظر نه تیر شوي دي ځکه چې زما خو دغه خاندان سره یوه رشته ده نو ډېر افسوسناک مرګ دی ډېر غمجن مرګ دی خو زه پولیس ته دا وایم چې تاسو په بارګینونو باندې چکري ووښئ په دې کې کم کاروبار کیږي کم بزنس کیږي اکثر چې کم دی نو ګاډو باندې لاټري ولګئ او وایي یاره دا خو زما دا ګاډې خو ما په یو کروڑ قیمت یې نو دا خو ما په لاټرۍ کې راختلی دی نو دغه بلیک مني چې کومه ده نو دغه سپینه کیږي دغه یو سیسټم هم روان دی او په زیاتره دا کاروبار روان دی نو د دې بل اړخ هم دی دې وخت کې زه په هغې باندې خبرې اترې نه کوم او دام دا چې بد ګرځي نو بد انجام به خو غم چاته پاتې شي غم چاته پاتې شي غم دغه خاندانونو ته پاتې شي 3 خاندانونه نن جړیږي هغه کور چې بادل صاحب میاشت نیمه مخکې وفات شو نن د هغه پسې د زوی مرګ په هغه مور به څه تېرېږي په هغه خویندو به څه تېرېږي د دې اوښ خویندو چې کوم دی نو د دوی اوښ کې به څوک وچوي دې روړ نه ډېره تمه وه دې روړ ته ډېر کاتو ډېر افسوسناک مرګ دی دعا کوو چې الله پاک دې هغه له جنتونه ورکړي الله پاک دې دې خاندان له صبر ورکړي به جنازه به اوس کېږي جنازه به کوو د هغې نه پس په دې باندې نورې تفصیلي خبرې اترې خو هم کوو خو پولیس ته دا وایو چې کسان دغه دي چې کم بارګین کې ناست وو چېرته کې دې کېنولي دي کم ځای نه راغلي دي کومو پیسو هغه دلته تپوس وکړي چې د څونه پیسو لانجه وه پیسې ولې لیټ شولې او دغه ټیم کې دا روانې ولې راغی بیا یو کس ولي او یو کس ورپسې راځي نو کسان معلوم دي ډېر خلک کنفیوژن کې دي چې دا ډکیتي وه دا بله بدي وه الزام و نو دغه شان هېڅ خبره نه وه په پیسو باندې لانجه وه اوس پیسې د څه پیسې وي بدې پیسې وي ښې پیسې وي دغه یو بېله خبره ده بېل سوال دی دا سوال ستاسو مخې ته ږدم تاسو پرې جواب راکولی شئ